هغه ورځ یو لیوانې غوندې راغی، ما خیالو چې دا طالب دی. مال وایا لکه څه کار؟ وی بس یو خوب مې لیدلی و. مال د کوم ځای؟ ویل ستا څه کار دی چې زه د کوم ځای؟ دې سره دې څه کار؟ څه کار کوې؟ لکه څه وی؟ ما ته دې سره دې څه کار دی چې زه څه کار کوم؟ ګرځم را ګرځم، خو یو خوب مې لیدلی و، نن درېیمه شپه ده، خوب درته وایم او بیا زما نور تپوسونه به زما نه کوې. زم غلی شم، مال جوړ پاگل دی. نه بچه څه خوب دی لیدلی؟ ویل خوب مې دا لیدلی چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس دې اوچت کړی دی او خلقو ته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته دی. او بیا زمون استاد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کمره کې دننه ناست دی. زمون یو استاد دی مولانا عبداللطیف صاحب نوم دی، وی هغه په دروازه کې ولاړ دی او رسول الله ته د ملاقات چیټونه هغه ورکوي خلکو. بد دا خوب مې ولیدلی او تا ته مې ویلی څادر داسې تاو کو. مال خبره خو واورویل، بس نورې خبرې به نه کوې. بس لاړو. ځوان زلمی ښایسته سوچه ګیره به لاړو. څو ورځې پس مې بیا ولیدو، بستره یې په اوږه وه. دې چوک کې مې چې ولیدو نو لاس نه مې ونیو. مال تا هغه نه هغه ورځ چې راغلی ویل یما مال څه کوې چېرته ځې؟ ویل ریوان ته ځمه. ما د کوم ځای؟ ویل دا تپوس به نه کوې، د اسمان نه رالاندې او د ځمکې د پاسه د دغه ځای یم. نو مال ته سمه خبره ولې نه کوې؟ ما ته په ایمان ووایه چې دا ما ته پته شته چې زه د کوم ځای یم؟ دا ما ته پته شته؟ تو ووایه په ایمان. تا ته پته شته چې ته د کوم ځای؟ زه پوه شم چې اوهو دی خو څه بل طرف ته اشاره کوي، دی خو قبر ښیي چې زه د کوم ځای یم. زه څه خبر یم چې زما خنبیر د کوم ځای نه ملیکو راوچت کړی دی او کوم ځای به ښخېږم. نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کوم ځای یم؟ ویل تا ته پته شته چې ته د کوم ځای؟ ته به کوم ځای ښخېږي؟ ځکه چې زمونږ کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېرو. نو ټول عمر چې زه کوم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته؟ مالې نه. نو ویل بیا ما نه ولې تپوس کوي چې ته د کوم ځای؟ تاسو پوه شئ؟ دا علم اوس چاته دی چې مونږ د کوم ځای یو؟ نو زما خولې نه وخته چې اوهو دا هغه نن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه، دا خبره هغه ده چې خبر لیم چې راوستم لکه مال، خبر نیم چې راوستم لکه مال، اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما، لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي، اس جوره لوړه نوي ور معلومه. مونږ ته څه پته ده چې کوم ځای نه راوستي یو او کوم ځای ته بمبوزي؟ نو زمونږ مثال خو د ړوند دی، ړوند چې د بل چا په اوږه لاس ایښی او رواني، نو ړانده ته څه پته لګي چې دا بنا زه کوم طرف ته روان کړی؟ پته لګي. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي، دا به هغه وخت کې پته ولګي. یو خانو 20,000 جیره بزمکه وه، یو ملنګ والا راغی، خان ته تپوس کوي چې د کوم ځای چې د پلانی څه حیثیت ته شته؟
وی خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی. زما عمره حیثیت کې دی. خان ورته وایي زما 2000 جیره بزمکه ده. ویل خان په خدای مې دې قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده. خان ورته په غوسه شو د خانانو خو اوهو الله دې ساتته. خان ورته لخت تلاش کړي زما عمر زمکه ستا ده. ویل او قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده. و د ظالم بچیا په دې علاقه کې خو ما نه سیوا د بل څوک شته نه، د اسمان نه را پریوته که د کم ځای. ویل راځه چې درته وښیم چې ستا عمره زمکه زمام ده. نو هدیرې له یې بوتلی. ویل دې ځای کې به ته څومره زمکه کې سملې؟ ویل 2.5 ګزه کې. خو ویل 2.5 ګزه زمام ده او 2.5 ګزه ستا هم ده که نه. دا 2000 خو ستا نه ده، کور دې وران شه، دا به بل ته پرېږدې او ته به تېځې. دغه ځای کې 2.5 ګزه زمکه ستا هم ده او 2.5 ګزه زمام. په 2.5 ګزه کې کوتې به تا دپاره هم کنستی کېږي او ما دپاره به هم کېږي. تاسو خیال راغی نور زمونږ څه دي؟ خان حیران شو، لیونی شو، چو بیڑا ہے غرق. اسویم دا الله والو خبره داسې وي چې په دېړه کې نه نوځي او ړه کې سورې وکړي. دا الله والو داسې خبرې. اوس ته ماته وایې چې د خانې ټوله نشه په دې یو خبره د هغه دماغ نه ووته چې زما خو 2.5 ګزه ځمکه ده، 2000 جیره به خو نه ده. دا زه په کوم قهر اخته یم. نار خانی او نوابی پریخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار کړه. نو عزیزانو هم نشینی دا هغه چا کوي چې کوم فقیران دي. زه درته رښتیا وایم نن مې کته د دکان مخې ته داسې ډلې ډلې روان دي او زما د بچپن په زمانه کې به ما لیده چې دلته زمونږ یوه دیره د فقیرانو وله ورته وایي د کاکشادو سایډ دلته به لویې لویې شوې ولاړې وې او دې شو لاندې به فقیران ناست او دوه کاڼي بیا داسې ایښي او لوټه به پې د پاسه پرته وه په هغې کې به یې چای باندې کړې وې په لوټه کې هغه به څکلې ونې لاندې به ناست. چېرته به چې هغه ځای نه بل ځای ته تلو نو خپله کمبل یا بړستن به یې چې و هغې نه به یې پړی تاو کو او ترخ کې به نیولې او روان. هغه د بچپن فقیران چې ما کتلي نن د تبلیغي جماعت والا ته چې زه ګورم هغه زما د بچپن فقیران را یاد شي. پیاده به رواني او بسترې به یې په ترخ کې نیولي او ځان ته چې څه وایي. هغه ورځ مې یو کتو نوم یې درته نه علم خو کم از کم په دې وخت کې به 10 کروڑه روپۍ ورسره وي. 10 کروڑه روپۍ نغدې جایداد یې پرېږده. آمې کتو کوهاټ ته تلمه نو چې غاښې نه واوړېدو او لاندې کوشو نو په دغه ځای کې مې ولیدو چې بستره په خپله په اوږه باندې ایښې وه او پیدل په دې ملنګانو کې روان. نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه که نه چې ما ته وی چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو شعر دی ویلی و هغې رانه دا شی جوړ کړو. ما څه شعر ویلی ویل تا ویلی و چې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاري د عطرو نشته. نو زه د یار د خولې خوشبویۍ پسې در په در ګرځم چا به راته چېرته میلاو شي که نه. او ځان مولانا صاحب خپله لار وهه دومره لوی سړی